السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ساتم تاسو ټول ملګري بخیر. پرون چې کوم زمونږ سبق و او اهم مسایلو چې هغه د مونځ مسایلو هغه مکروهات مونږ پرون شروع کړي وو او د هغې 14 چې کوم اقسام و هغه مونږ ویلو. مکروهات ټول 29 دي، دا خبره تاسو یاد ساتئ. دا وګورئ د مونځ مکروهات ټوټل دا 29 دي. مونږ پارټ 1 پرون ویلو او نن زمونږ پارټ 2 دی. په دې وجه پرون چې کوم مکروهات ما ویلو پارټ 1 امید ساتم هغه به تاسو یاد کړي وي. نن چې کوم زمونږ سبق دی نو هغه د هغې دویمه حصه ده د پروني سبق. په دې وجه دا 29 نو ټول که ما یو ځای کول نو بیا به خبره اوږدېده. په دې وجه ما په څه پرون نیم ووی او نیم نن وایو. نو زمونږ چې کوم د پروني د حسابه دی 15 نمبر چې کوم زمونږ مکروه دی دا دی. نو دا وګورئ دا دی چې په مونځ کې کلیان لګول. کلیان څه ته وایي؟ لکه یو سړی سجده کوي او دې سجدې له لاړ شي، خاص کر د سړو دپاره دا دي، د ښځو دپاره دا نه دی. دا 15 نمبر مکروه. نو کلیان لګول دې ته وایي چې سړی سجدې له لاړ شي او د دې ځای نه واله دې ځای پورې چې دا کوم ځایونه دي دا داسې ولګوي. دا په مونځ کې مکروه دي د سړو دپاره. ښځې به دا ځای لګي، هغوی به داسې پرته سجده کوي او سړي به داسې سجده نه کوي. سړي به دا لاسونه داسې کیږدي او دا ځایونه به داسې اوچت کړي، خو چې کله دې خوا او دې خوا څوک نه که په جمع کې ولاړ او ځای تنګ نو بیا به لاسونه داسې دننه کوي، یعنې لاسونه به داسې کوي. په دې وجه دا د سړو دی. ښځې به داسې نه کوي، ښځې به لاس هم لګوي او پرته سجده به ښځې کوي او به داسې ولاړه سجده نه کوي. کوم چې زمونږ 14 نمبر مکروه دی نو هغه دا دی چې په مونځ کې په یو سړي باندې چا سلام واچو او هغه د لاس په اشاره یا داسې وکړل یا د سر په اشاره یې داسې جواب ورکړو، یا سلام و یا بله څه خبره وه او چا ورته وکړه او داسې سر وښودو نو دې سره مونځ مکروهه کېږي، دې سره مونځ خرابېږي، ثواب یې پې کمیږي. لکه بعضې خلک یې پرون هم یو کس داسې و چې یو کس ورته مونځ کې خبره وکړه، ښه مشر سړی و خو خبر نه و، ما ورته کتل نو هغه ورته دا سر داسې وښودو. حالانکې هغه کسانو وخندل چې لکه دا د غلط کار وکړو، خو غریبانانو ته پته لګي نه نو داسې عادتونه کېږي د خلکو نه. نو دا نه دي پکار که چا داسې وکړل د سلام جواب یې ورکړو یا د بلې خبرې جواب یې ورکړو نو په دې سره مونځ مکروهه کېږي، مونځ خرابېږي، داسې کول نه دي پکار. چې کوم 18 نمبر دی نو هغه دا دی چې په مونځ کې بغیر عذره پرلت وهل. پرلت تاسو پېژنئ چې سړی کیني او دا دوه خپې داسې راماتې کړي او دا کونډۍ یوه دې طرف دی بله دې طرف دی، سړی بلکل داسې پرلت ووایي نو دا په مونځ کې مکروه دي، دا منې دي. که د یو سړي عذر و بیمار و تکلیف ورته خپې یې خوږېدې یا ډاکټر منې کړی چې ته داسې مونځ مه کوه بیماري به دې زیاته شي یا ده ته تکلیف و ده ته دا محسوسېده چې یاره که زه داسې مونځ کوم زما بیماري زیاتېږي نو بلکل بیا کولی شي، پرلت هم والی شي، په لاست هم مونځ کولی شي، په ناست هم کولی شي، د هغې بیا خپل حالتونه دي. خو هسې به یې په مونځ کې پرلت وال دې سره مونځ مکروهه کېږي، داسې کول نه دي پکار. کوم چې 18 نمبر زمونږ مکروه دی نو هغه دا دی چې په مونځ کې سترګې پټول. اوس به سترګې یو سړي راغی مونځ ته ودرېد او سترګې پټې کړې او لګیا دې سبق وایي، که هغه د توجه دپاره دي او که غیر توجه دپاره دي. خو په دې کې یو خبره تاسو یاد ساتئ، بعضې علما وایي چې یو سړي د توجه دپاره سترګې پټې کړې چې یاره زما توجه برابر شي الله جل شانه طرف ته دي، معنی طرف ته دي، الفاظو طرف ته. نو بعضې علما وایي چې دا جایز دی او بعضې وایي چې دغه هم نه دي جایز، د سره سترګې به نه پټې. نو که چا سترګې پټې کړې په مونځ کې په دې نیت باندې چې یاره زما توجه برابر شي نو خیر دی، څه خبره نه ده. خو صحیح خبره دا ده چې دوی د سره سترګې د توجه دپاره هم پټې نه کړي چې سجدې ته ګوري ځان ته مرګ رایې الفاظو ته سوچ یې د الله جل شانه طرف ته دهاني نو ده به بیا توجه ته برابر وي خامخا، لهذا داسې کول نه دي پکار. د دې نه علاوه 19 نمبر چې کوم دی هغه دا دی چې مونځ کې ته په قص اسویلي کوې. لکه بعضې خلک یې هسې خوله روانه روانه کړي او ځان له په قص اسویلي راولي، داسې او داسې. دا خبره تاسو یاد ساتئ د اسویلي باره کې روایاتو کې راځي چې دا اسویلې کوم دی اسویلې نو دا د شیطان د طرف وي، دا د شیطان یو اثر په سړي باندې راځي. په دې وجه څونه انبیاء کرام چې الله پیدا کړي د بابا آدم علیه السلام نه واله تر
محمد صلی الله علیه وسلم پورې څونه انبیاء کرام چې الله پیدا کړي دي هغه یو پیرم اسویلی نه دی کړی ځکه دا د شیطان نه طرف وي او الله هغې د شیطان نه محفوظ ساتلی نو په دې وجه په مونځ کې په قص اسویلی کول او یا اسویلی ته له دغې تېره منې کولی شي او رامنې نه کړي نو دا عمل مکروه دی دا نه دي کول پکار په دې وجه که په چا ډېره سویلي لګي نو ده له څه خبره پکار ده دي به څوک چې د نه دا سویلو دا اثر لاړ شي شیطاني اثر وي نو ده له پکار دي چې دې اخیري 3 سورت ووایي یا اووه پېرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي او هغه دې په دې لاسو چوپ کړي او په ځان دې راکاږي او دې ګس طرف ته معمولي د لاړو توکلو او شکل اختیار کړي که د لاړو د توکلو ځای نه وي که د ځای وي نو بیا دې وټوکي لاړې چې جومات وغیره کې نه یا داسې د چا پاک ځای کې کور کټ وغیره کې نه وي په دې وجه دې نه ځان ساتل مونځ کې هم پکار دي او داسې او تاسو تجربه وکړئ چې کله سړي له اسویلي راځي ته خوله بند کړي او څو پېرې بند کړه بس بیا به نه راځي د قرآن اخري ایتونه کوم چې سورتونه دي هغه ووایه اعوذ بالله ووایه بس بیا به ختم شي دا اثر دا به بیا نه راځي په دې وجه دې نه مونځ کې او داسې ځان ساتل پکار دي دا د ناراستۍ علامت دی د دې نه علاوه چې کوم شلم نمبر زموږ دی نو هغه د امام دپاره دی امام په محراب کې دونه دننه ودرېږي چې مقتدیان یې ځان له ولاړې او دې ځان لې نو دا مکروه دی د دې نه ځان ساتل پکار دي چې کوم امامان ملګري دي د هغې نه ځان ساتل پکار دي بلکې تاسو عام خلک مې چېرته جمع ورکوئ او محراب یو محراب داسې چې دننه پکې محراب دی ته وایي هغه امام چې پکې دننه ولاړ یا داسې یو ځای شان نو پوره دننه پکې مه ودرېږئ کم از کم چې لږ بار وي چې دا پوندې بار وي خپې بار وي چې کم از کم مقتدیانو سره اتصال وي په دې وجه کوم چې 21 نمبر زمونږ مکروه دی نو هغه هم د امام سره تعلق ساتي او هغه دا دی چې امام یوازې د یو لاس مقدار بره ځان له ولاړ او مقتدیان ښکته ولاړ لکه امام ودرېږي نو دی دونه یو لاس دی بره په اوچت ځای ودرېږي او ده سره یو مقتدي نه ولاړ دی ښکته ولاړ که چېرې ده سره مقتدیان هم په هغه ځای ولاړ او نور مقتدیان ښکته وي نو بیا مونځ کېږي لکه تاسو به وګورئ په دې جلسو وغیره کې دا علما مونځونه کوي نو علما په سټیج ولاړ خو هغې سره نور علما هم ولاړ او څه نور خلک ښکته ولاړ نو په دې وجه مونځ بیا د ټولو ټیک شو که نه صرف په سټیج ودرېده و امام او نور ټول خلک ښکتې نو بیا مونځ نه کېږي چې سټیج د یو لاس برابر اوچت وي دا مکروه دی مونځ کېږي خو مکروه دی په دې وجه د دې نه علاوه چې کوم زمونږ 22 نمبر مکروه دی نو هغه دا دی مخکې سد کې ځای وي او سړی شاته ودرېږي لکه مثلا جمع ودرېږي یا نور تاسو مونځونه کوئ یو ځای کې مخکې سد کې دا یو کس ځای خالي وي او یو کس راشي شاته ودرېږي نو دا یې مکروه کار وکړو په دې سره مونځ خرابېږي داسې نه دي پکار په دې وخت کې دا د سړو سره کار ساتي که زنانه هم مونځونه کوي په جوماتونو کې نو د هغې به بیا خپل ترتیب وي هغه ما لږ بیان کړی دی او بیا مې مستقل بیان کړو چې کله وخت راغی د دې نه علاوه چې کوم 23 نمبر زموږ مکروهات دي نو هغه دا دي چې په داسې ځای کې په داسې کپړو مونځ کول په داسې کپړو مونځ کول چې په هغه کپړو باندې د جاندار تصویر وي لکه هر هغه څیز چې هغه ساه اخلي که هغه ماشي دي میږي دي مچۍ ډمبر سپي بالو دي غویې دي غوا ده یا بل یو داسې ځناور دی یا د انسان تصویر دی په هغه کپړو باندې او ته هغه کپړې اچولي او ته په هغې مونځ کې نو دې سره مونځ مکروه کېږي دا نه دي پکار ښه د دې نه ځان ساتل پکار دي البته تاسو یو خبره یاد ساتئ بعضې خلک دا اعتراض کوي چې په دې پیسو باندې تصویر دی لکه تاسو جیب کې به پیسې وي او قاضي اعظم تصویر وي نو یو خبره خو دا ده چې هغه پټ وي بله دویمه خبره دا ده چې دا خو مجبوري ده که نه هسې د جواز هغه جایز نه ده خو هسې هغه عموم بلوه ده نو علما په دې وجه وایي چې ځکه چا سره پیسې وي او پټې وي نو مونځ پرې کول شي که چا په دې ځای پیسې ولګولې او په هغې تصویر وي نو بیا مونځ مکروه تحریمي جوړېږي او د دې نه علاوه چې کوم زمونږ چې 23 نمبر او دا 24 نمبر کم مکروه دی نو هغه دا دی چې په داسې ځای کې مونځ کول چې هلته بره مخې ته ښي طرف ته ګس طرف ته او د سجدې په ځای کې تصویر وي یا که صرف مخې ته وي یا ښي طرف ته وي یا ګس طرف ته وي یا بره وي یا په دې څلور واڼو طرفونو کې یو طرف ته وي نو هلته مونځ مکروه تحریمي دی که یو سړی مونځ کوي او شاته تصویر وي نو بیا مونځ کېږي خو پکار نه ده ځکه تصویرانو باره کې ډېر لوی وعید راغلی دی نو د تصویر نه ځان ساتل پکار دي کوم چې دا کاغذي تصویرونه دي باقي د موبایل تصویر دی یو ویډیو ده نو دې کې د علماو اختلاف دی چې د موبایل تصویر آیا تصویر دی او که نه دی دا عکس دی
ځکه په دې کې د تقي صاحب تقي عثماني صاحب چې کوم مفتی اعظم پاکستان دی هغې وایي زما رایه دا ده زما یو رایه دا ده چې دا عکس کې راځي باقي دې کې اختلاف دی که چا موبایل تصویر وکړو نو هم تاسو به ورته بالکل کافر نه وایئ او نه ګناهګار او که چا ونښکل نو هم هغه څوک پرې ملامته کولی هم نشي او دا هم ورته نشي ویلی چې په کومه مسله کې اختلاف راشي په هغې کې نرمي پیدا شي بیا دواړه طرفونه اغوښتې شي په دې وجه خو چې کوم تصویر دغه ته راغی کاغذ ته راغی بینر ته راغی بار ووتو د بوت تصویر جوړ شو د کاڼي نه جوړ شو لرګي نه جوړ شو نو هغه بالاتفاق حرام دی دا خبره یاد ساتئ په هغې واردات ډېر زیات راغلي ځکه پخوا به خلکو د کاڼو وغیره نه تصویران جوړول نو په داسې ځای کې مونځ کول چې دا ستا ښي طرف ته تصویر یا ګس ته یا بره یا مخې ته یا د سجدې په ځای کې وي نو مونځ مکروه دی که چېرې په دې څلورو واڼو کې یو ځای کې یا ټول وي نو بالکل هلته مونځ نه دی پکار په کور کې تصویران لګېدلي نو فرشتې نه راځي د رحمت فرشتې داسې کورونو ته نه راځي لهذا د دې نه ځان ساتل پکار دي خپل عبادت خرابول نه دي پکار د دې نه علاوه تاسو یاد ساتئ 50 نمبر چې کوم زموږ مکروه دی هغه دا دی چې آیاتونه او تسبیحات په ګوتو باندې په مونځ کې شمارل لکه یو سړي مونځ ته ولاړې او آیاتونه وایي سورې فاتحې نه پس او دې هغه په ګوتو ځان سره شماري نو دا مکروه عمل دی یا دې سجدې له لاړ شي او په ګوتو ځان سره تسبیحات شماري نو دا مکروه عمل دی لکه بعضې خلکو نه یېرېږي نو هغې شماري ځان سره نو شمارل نه دي پکار ذهن کې یاد ساتل پکار دي ستا به توجه هم الله ته برابر وي او معنی ته هم خیال کوي داسې کول نه دي پکار چې مونځونه ټیک ټیک وي د دې نه علاوه 26 نمبر چې کوم دی نو هغه دا دی په مونځ کې ځان نه داسې ته چې مونځ ته ودرېږې او ځان نه دونه کلک لږ داسې څادر راتاو کړي یو څو پیرې چې دا لاسونه دې داسې کلک ونښلي چې بیا زر تو لاس دغه کې پرانیزي چې نه کولاویږي نو څادر داسې تاول چې ستا دواړه لاسونه کلک بند وي او مونځ کول نو دا مکروه دی او دا داسې بار هم مکروه دی ځکه چټکندې ته به پروژې بیا به نشي راوتې سپي به راپسې شي یا به بل څه مصیبت د باندې راشي ته به لاس کولاوې ابه نه کولاوېږي کو سم څادر سړی داسې تو کړي د ځان نه او مونځ کوي نو بیا جایز دی خو ځان یې کلک کلک تو کړي چې بیخي لاسونه داسې بند شي نو بیا جایز نه دی په دې وجه خیال ساتئ د دې نه علاوه 20 نمبر چې کوم زمونږ مکروه دی نو هغه دا دی چې ستوماني اوښکل په مونځ کې لکه یو سړی په قصد ستوماني وباسي لاسونه داسې کړي نو بس دا خو عملي کثیر کې راځي که بار نه سړی راغی او ته یې ولیدې چې دا مونځ کې نه دی ولاړ نو مونځ دی بالکل فاسد شو او که چاته پته وي چې دې مونځ کې ولاړ دی او ته ستوماني وباسې په مونځ کې نو مونځ دی مکروه کېږي د ثواب هغه وادي بیا خرابېږي په دې وجه نه پکار دی نه ځان ساتل پکار دي د دې نه علاوه 28 نمبر چې کوم دی هغه بالکل نارینو سره تعلق ساتي او هغه زنانو سره هم تعلق ساتي چې ډېر زیات پیړ څادر داسې په سر کې چې بالکل داسې موټا وي او د سجده کوي او هغه ترې بره راځي د ځمکې نه لکه 28 نمبر دا دی چې د پټکي په ول سجده کول خو د پټکي د ول نه کم ول به ترې مرادي نو داسې ول چې د ده دا تندې ځمکې ته نه پرېږدي چې خلک ورته وګوري چې د ده دا تندې ځمکې نه اوچت وي داسې غټ ول وي لکه بعضې علما به تاسو وګورئ داسې پټکي والي چې بالکل دلته راغلي خو هغه ول نرۍ دا چې بالکل موټا ولي چې داسې اوچت وي او خلکو ته پته لګي چې د تندې بالکل ځمکې سره اتصال نه کېږي په دې وجه دغه باندې مکروه دی که وړوکي ول وي دلته وي نو خیر دی څه خبره نه ده بعضې علما داسې کوي د دې نه علاوه کوم چې اخیری او 29 نمبر دی مکروه دی نو هغه دا دی چې په مونځ کې د سنتو خلاف یو کار کوو لکه سنت ما تاسو ته ویلو د دې نه مخکې 21 سنت په مونځ کې د هغې نه خلاف یو کار کول په مونځ کې دې سره مونځ مکروه کېږي لکه ښي طرف ته ړومبې سلام ګرځول ښي طرف ته ړومبې دا سنت دي نو که چېرې چا ګس طرف ته وګرځو نو مونځ یې مکروه شو ثواب یې کم شو مونځ یې کرکجن شو په دې وجه د کرکې سره به دا قبلیږي صحیح به نه قبلیږي کوم چې د الله جل شانه ثوابونه او عبادات اعلی درجه ده نو هغه به پرې نه میلاویږي په دې وجه دا ټول مسایل لا خامخا یاد کړئ تاسو وګورئ ما فرایض هم ووي ما واجبات هم ووي ما مفسدات هم تاسو ته ووي پس چې مونځ ماتېږي ما مکروهات هم تاسو ته دا نن برابر کړل سنت هم 21 ما ووي د اودس چې پس ماتېږي هغه مې هم 8 ویلي دي اودس کې چې کوم فرایض دي هغه هم ما ویلي دي د دې نه علاوه صرف زموږ د مونځ چې کوم روزمره زندګۍ مسایل و هغې کې 15 پاتې دي 15 مستحبات دي انشاءالله هغه به سبا وایو کله چې د مونځ مسایل برابر شي
نو ان شاء الله بیا به بل طرف ته موږ سفر کوو چې زه به ګورم چې کومه مسله اهم ده د خلکو ضرورت دی او خاص کر کې د پښتنو وروڼو کوم چې مسلمانان مشران کشران دي د هغې ضرورت دی ان شاء الله په هغې به بیا راتګ کوو راځو به د نن دپاره دا کافي دي الله جل شانه دې تاسو خوشحاله ساتي دا یاد کړئ په دې عملو کې دا خامخا خلکو سره شیر کړئ چې خلک پرې عمل کړي ستاسو به ثواب وشي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته